سورت بقره کې د عالم د توبې شرطونو کې یو شرط ډېر خطرناکو چې دی مولوی صاحب ټول عمر د خلکو نه حق پټ کړي که نه چې دی توبه وباسي نو په ګوټ کې او خانه کعبه کې چې وباسي دا توبې نه قبلیږي. دی به اعلان کوي ایماندارو دا مسله حق او سچ وا خو ما بیان کړې نه وه، زه توبه وباسم، دا ستاسو به ما حق و، د تاسو نه معافي غواړم، د الله نه معافي غواړم. وبینو بیان به کوي. کار لګران دی خدا خو چې آخرت مخې ته وي. زمونږ د کلي میا صاحب رحمت الله علیه دا د دیوبند فارغ و او دا د نیلوي شاه صاحب رحمت الله علیه ملګری مو. دی چې کله حج ته لاړو چې هلته ترتیب وکته د مشرانو له وپته وي. زمونږ په دې کلو کې به امام صاحب فرض وکړه نو بیا به په مصلی سنت هم کوله نو خلکو به ورته انتظار کو. دا ترتیب زمونږ په تبلیغي او مرکز کې هم نشته. نو مولوی سے بسنتو پسې را وګرځېدو، اللهم انت السلام، اوږده دعا به شروع کا. خلکو به سره په یو ځای په مخ لاس راښکل. دا په حرمینو کې نشته، په احادیثو کې نشته، د پیغمبر د صحابو په ژوند کې دغه ترتیب نشته. میا صاحب رحمت الله علیه هغه چې راغی نو اعلان یې کړی و، خلکو ته وی ما دا ترتیب کو خو دا غلطو بیا به نه کومه. هغه وخت کې ورته بیا استاد یې ورپاسېدلی وي، میا صاحب اوس حج ته لړی وی چې سنتو پسې دوا نشته او که بیا لړی بیا به وایي دا مونځ هم پکې نشته. مخالفت خو ورته ورکېږي. الله نو د مخکې صورت کې د عالم د توبې شرطونه دي، کې د امي د توبې شرطونه دي. د امي د توبې شرطونه ډېر آسان دي. غلا غلطي ده نه شوې ده، بس راشه پټ پټ الله ته وجاړه چې ربه بیا به نه کومه. نو الله به دغه ګناهونه معاف کي او دغه ګناهونو په ځای به په عملنامه کې نیکي ولیکي. یاره توبې دا کمال دی. الا الذين تابوا من بعد ذلك، الا الذين مگر هغه کسان تابوا من بعد ذلك چې توبې استو پس د دینا او اصله درس کو خپل عمل. دا مونږ چې بیا به بیانونو کې او خلکو ته وایي بیم بده وسې کرنی کیسه کوله مونږ خپل ډیره کړې و چې ځان یې غاخونه ایستیو. دا کتابونو کې میلاو نشو ګوره. مونږ به خلکو ته کیسې کولې، ښځې به پیغمبر باندې خزلې غورځولې، دا کیسه مونږ ته میلاو نشوه. دا ځکه مونږ ډیره ډیره وایو چې د چا ذهن کې دا پات نه دا کیسه خو مې پلانکي ځای کې اورېدلې وه. دا مطلب زمونږ هم د هغې نه توبه کولی چې ربه دا غلطه خبره مو بیان کړې وه، ربه د دې نه توبه وباسو. وره پیغمبر پورې مرزانه کیسه جوړه کړې وه، د ځانه مو دین خلکو ته بیان کړو. دا خو په دین کې نه و.